استاسو خوخه چې رچا تعبیر هم خوخت زما خو د محدثینو کرامو تعبیر خوخت چې د قرآن ظاهر سره موافق دی. علمین دی اشاعره ته وایي کنه اس باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل تے وکیل بنی الاسلام علی خمس دا دعوالا خدا دعوے پر دلیل جوڑا کرے دا لیکن دا جز دا کلام دا مصطفیٰ دا نا حدیث دلیل لے اور دعوے پر جز جوڑا کرے دا بنی الاسلام علی خمس دارست حدیث تے ابن عمر را روان گویا ترجمے پر اول جملہ دا حدیث باندے اخیر دو خبروں تا خیال نہ رکھا فدی بنی الاسلام علی خمسن کے اول تحقیق دا معنی دا دے جملے دے موجد استدلال دا امام بخاری پا دے جملے درم جواب دا متکلمین دا طرفا محدثین کرام خبر معنی صدا جوړ شوی د اسلام په پنځو بنیاد دې کې درې قسمه استعارې دي استعاره مکنیه تخیلیه ترشیحیه د اسلام تشبیه د چت سره سقف سره چې ولار د په پنځو ستنو نو ذکر د مشبہ به د مشبہ ترک د مشبہ به یعنی اسلام ذکر د سقف نه د ذکر استعاره مکنیه عکس د استعاره مصرحه مصرحه کې ذکر د مشبہ به وی ترک د مشبہ لك لدى اسد شاك السلاح مقذف له لبد اصفاره لم تقلن او چې مشبہ ذکر مشبہ به ذکر نه دي تمکنیه وای تلخیص کی بمویل ویذل منیت انشبت اصفارها الفیت کل تمیمه لا تنفع یوزل چې مرک پنج خخ کی پیو مولا بادر کی یو تعویذ مرتفع دن راځي نو د منیر تشبیه د حیوان سره ورکړي د حیوان مفترس مری سره مثلا استعاره مکنیه ده تشبیه د اسلام د چت سره خو چت نه ذکر اسلام ذکر دی نو مشبہ او قرینه د تشبیه تخیلیه وی یعنی لوازم د مشبہ به ثابت کی مشبہ لرا نو د چت سره او چت پستنو ولاړي نو دلته تعبیر داغین علی 50 سره او علی ترشیح د مناسبات تی بنا او علی نو 50 کی استعاره تخیلیه ده او بنا و علا کی استعاره ترشیحیه ده تخیلیه و ترشیحیه دا لوازم د مکنیوی او مناسبات د مکنیوی دا این تشبیه معلومی نو کلام مقصد دا شو چې اسلام جوړ دے په پنځو ارکان د امام بخاری استدلال پسند استدلال بنا پدې دې خود دو جملې ثابتې دو دعوی اول دا چې اسلام قول او فعل له او دیم دا چې یزيد و ينقص
ندیوی دل تعالی پا مانا دا من سر دے نو بنی الاسلام علی خمسن یعنی بنی الاسلام من خمسن ذکا کعلا پخپل مانا کی بے دعوانا ثابتی مبنی خو غیر دا مبنی علی نک چھت خو غیر دستنو نک پستنو والا نو دا بنی علی خمسن پمانا دا بنی من خمسن اسلام جوڑ دی دا پنزو سیزنو نا او اسلام او ایمان دا دا پنیز یوشی شو نو چی یوشی جوڑی دا پنزونو نا خو مرکبی او ہر مرکب قابل دا زیادت او دا نقصانی نو ایمان قابل دا زیادت او دا نقصان شو شکل اول پکے جوڑ کے بني الإسلام من خمس وكل ما مبني على الخمس يكون مركبا فالإسلام مركب وكل مركب يقبل الزيادة والنقصان فالإسلام يقبل الزيادة والنقصان دا پنځه سيزونه شهادت پکې تعبیر شوه تصدیق نه او دا باقی نور سيزونه شو دا خوجه د استدلال شو د امام بخاری رحمه الله د دې جملې نه چې دا جزء اول دا آینده حدیث دی متکلمین سوای هغه درې جواب وکړي اولا وای دا خو زمونږ دلیل دی ځکه دې کې د تصدیق ذکر نه نشوي تصدیق پروت دی په پنځو ارکانو یو اقرار دی شهادت الله الا الله بل صلات ته بل زکات ته بل حج دی بل صوم دی نو مبنی خو غیر د مبنی علی نه چت خو غیر دستونو نه دا خو زمونږ په دعوی باندې دلالت کوي چې تصدیق جوړ دی په دې پنځو سيزونو پنځه خو مونږ مطلوب وایو دا که رد وي نو رد د مرجعه دی او د جهمیه دی مرجعه اعمال ضروري نه ګڼي او جهمیه معرفت قلبی کافی وای هغه دا پنځه سيزونه څلور سيزونه پنځه دا پکې اړو سوي نو مونږ نه دا ضروري دي چت په دلی ټینګي چې دا پنځه ستنې ورته اړه نو لفظ دا جملې خو دلالت وي زمون په مسلک کوي دا متکلمین وایي اوس کا هغه وایي چې نه دل تعالی په معنا دا من سره دی مبني او مبني علی نه دی مبني منهم دی اسلام جوړ دی د دې سيزونو نه عبارت د دې پنځو شیانو نه دی دا سینا چې پروت دی بالای پانچ چیزا معنی حدیثی نیست کہ اسلام نهاده شده بر بالای پانچ چیز در این صورت مبنی غیر مبنی علی می باشد بلکہ معنی حدیثی نیست کہ اسلام بنا شده از این پانچ چیز ها نو علا پا معنی دا من سر دا بنی الاسلام من خمسه ندید دا جواب کئی چھ من بیانی دا خبالی وی چھ من بیانی شی چې اسلام جوړ دی د دې پنځو سيزونو که من سببي شي یا من ابتدایي شي نو بیا دعوانه ثابتېږي دا پنځه سيزونه ناشي دي د اسلام دا پنځه سيزونه په سبب د اسلام نو بیا دعوانه ثابتېږي دعوه باندې ثابت شي چې من بیان شي بیانی کی دا ما بعد دا من دا عین اول وی لکه خاتم فدوه خاتم من فدوه
نو خاتم او فضه یو شی دی. بنی الاسلام من 5 اسلام دغه 15 سيزونه دي. دریم جواب دی چې عام دی کم دی او داس دی کم دی خیز زمون جګړه خو په ایمان کې دا او دلته خلافت د اسلام دی. اسلام خو مونږ مرکب وایو، جګړه خو زمون په ایمان کې ده. اسلام نوم د التزام د طاعات او نواهیو د اوامر او نواهیو سره د تصدیق قلبی نه. نو اسلام مرکب دی په اتفاق د امت سره د تصدیق او د اقرار او د اعمالو. ایمان کی جګړه نو موږ دواړه متغایرین ویو مفهوما متحد ویو مستاقا لك حمل اتحاد المتغایرین ذهنا فی الخارج. قدم جمله ورپسې دا شو وهو قول وفعل ويزيد وينقص. هو دا اسلام قول و فعل او زائد او ناقص کی دیکھیں دو خبر و تخیال لار. اول شرح دا حدیث و پاغی اعتراض دے. دیم جواب دا متکلمین دا طرف. اولا شرح دا دا وهو دا اسلام چی دے دا قول و فعل دے نو مرکب شو ویزید وینقص او زائدیگی و ناقصیگی ناغدوار دعوی پکیرانے ترکیب د ایمان ثابت کو زیادت او نقصان په ایمان کې ثابت کو. او دا جمله منقوله ده د سلف صالحیننا. گویا سلف صالحین ټول متفق دي په دې چې وهو قول وفعل ويزيد وينقص. اے متکلمین استاد مسلک د سلفنا مخالف دي. دیو جنزان تعالی حدیث سلفیان وای چې زمون مسلک د سلف ده او استاسو مسلک د خلف. په شرحات کې د صفات په مسله کې وی مسلک د سلف او اسلام دی او مسلک د خلف او احکام دی مضبوط. اصل کې د متکلمین بنیادی مسلک د سلف د زمون د ټول الحمدلله خو دوی مجبور مناظرو کې ناغي تبه داغي بعد الله جواب ورکاو او دا سے کلام بے او چې هغه په اعتراض نشي کولای. کله زمون مسلک د سلف زما خو خالص د سلف د الحمدلله زه سلفیم غره خلفین داړو مسلک یاره ولدي تعبیر با ادا سو چې معتزله او خوارج په اعتراض نه کړی شي. یعنی دا بس کوئی یو مسلمان یو عالم چې زما د سلف مسلک نه ده فخزاغه پس نه راو نو دا دروغجن دي. نن سلور واړه مې کرام او علما دا سلفیان دي سلف صالحین دي الحمدلله. مونږ ټول سلفیان کزان ته سلفی لیکو کو نه لیکو دا خو تزکیه د خپل نفس ته چې ځان سره سړی لیکي فلان السلفی. دا خو مطلب دا چې زه به حقوق سړی د صحابه په نقش قدم ټیک ټیک روانه. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم من تزکا. نو متکلمین هم د عقیده او د ایمان په درجه کې ټول سلفیان دي. خدا تعبیرات به د مقابله په وخت کې استعمالول ضرورت او شرعي. کوم وخت چې فلسفه هارون رشید زمانہ کې رااله
اسلام تنو دین ته ضرر رسول. حضرت امام احمد بن حنبل بوي په پتن لګي چې خدای او مامون رشید سره او هارون رشید سره څه چل کوي. ځکه هارون رشید چې خبر شو چې پروم کې کتابخانه دی او غي بندي کړی د یونان فلسفه وا نه بادشاہ ایټول په خلافت معنا نو دوه ته خبر ورولې چې کوم کتابونه تاسو بند کړی دي مونږ ته راولېږي. چې خبر ورولې چې هغه د ټول پادریان نو غوستل چاوي مولې غدا او قیمتي خزانه ده مسلمانان ته فائدہ ولې ورسو. چاوي ویلېږي دا چې کوم دین ته رسیدلی دی هغه ته نقصان نسول. نو فیصله دا وکړه چې ورغله نو په 500 خان او قافلې باندې کتابونه را بار قلمي غټ غټ کتابونه او په خوا خړ کاغذ بو کاغذ 170 هجری کې جوړ شوی نو په سرمنو په خړ کاغذونو لیکل نو یو کتاب با غټ غټ کتابو په سونو پانه با نو د 500 خان او قافله درون د فاتکان نراله بغداد. بغداد کې ول هارون رشید یو لوی حال جوړ ک دار الحکمت دا غینو او چونکه یونانی جبا نو سلور ترجمانه مقرر یو عیسائی او درې مسلمانان او بدل دا مقرر چې کوم کتاب د یونانه نه چې عربی تر راوړو هغه را وزن سره ضرب ورکو څومره لوین نو په غاټو غاټو خطونه به لیک نو دار الحکمت اول هارون رشید جوړ ک او ټول فلسفه د یونان هغه عربی تر راوړل. دا رستي ارتماعي د دې کتابونه راوړل. د سقراط د قاضي کې د نورو کتابونو کې چې د دې اقوال نقل کیږي دا دغه نه را نقل کیږي. نو مامون به معتزلی شو دا غزوه هارون پخپلنو مامون رشید د ایرانه خززوی مشرجو محمد امین ادا هغه خپل د ترور د لور زبیده زوی او مامون د وینځ زو حیدران د ایران خشتا د مور خپل زوی خو د بادشاہ د مامون خو نو فتح الیمن کې بقسی کړ چې یو ځل د ادوانه را غوستل مسواکونه مخې ته پراته او هارون رشید خځه ته خی خپل زبیده ته مارا ورته خی یو ته وی بچی داسې دی محمد امین وی مساویک مسواک جمع ده بل ته وی دا بچی داسې دی او ورته وی ضد محاسنک یا ابتی ضد محاسنک مساویک لفظ نه وي ځکه مساویک سوق بده تم وي مساوی بد اخلاق وته او کاف د خطاب جوړیږي ضد محاسنک نو ډېر خوشاله شه خزم حیران شه سمرو وړو کې دی خيار دی دا څه لفظ خوښ نه کچای کې سپکاوي د پلار راس هغه مامون خلیفہ کاو خزه پیاړه مو نه زما زوی به خلیفہ کې ودا غره بیکار دی نه هغه تصرفات دغه مامون پر اپاسه د پلار د مرګ نه پس هغه ختم او بادشاہ مامون واغ دې زبیدی چې مامون تکتل نو دا به توراتو کې دا غصه به ورته د حسد دا وجه به پزان چکو لګو به دا ارس ما کړی دی پخپله چل دا څه شو چې او دل هارون راغ نه خپل خزانه تقاضا پیژنه تبلیغ والا ول تاسو کې ما غوښتل نه جوړم دا غوښتل دې دا کنه دې سره تقاضا پوره ماغی سره تقاضا پورا کړه خدای پاک ته مامون رشید پیدا کړ نور به مرشد تقاضا پورا کړ مامون رشید عجمی ذهن او د مور دا طرفه او ذهین ډېر نو د سبق په مامون او محمد امین دواړه د امام مالک صاحب شاګردان دي پالکانه
د مامون چې زلمی شو د یو خوب ولید، ارسطو خوب کې ولید، خوب کې ویني ارسطو چې په یو تخلاص ته مزیدار غټ پټکي والے وی پیجن چې دا خو ارسطو دی، ارسطاطالیس. ناغه ته وای ما ته سنسیت وکړه، خوب کې ورته وای ورته یو د توحید قائل او سیګه خدای یو غاڼه دیم عقل چې ست خو یې هغه ته خو او چې ست بد وي هغه ته بد وي. دا د معتزله مسلک تحسین او تقبیح عقلی چې را پاسه دا خوب په اثر او فلسفه ویلې او ځکه عربی تر وړاندې نه نو دې به معتزلی شه، معتزله فلسفه او ټول زناور. نو معتزله او د ټول مذهب بنیاد په 5 قواعد 5 اصول توحید دیو جردیرو صفاتو نه انکار کوي، دا منافی ده توحید سره دی، تعویل پکې کوي. عدل وعد وعید منزله بین المنزلتين او امر بالمعروف والنهي عن المنکر. دا 5 اصول دا ظالمانو بر سر اقتدار متکلم بیدوی ما ورته ویلو 50 کاله پس بل بادشاہ نے کراغ متوکل اللہ العباسی دے ختم لره نو د دوی هغه قائد عبدالجبار معتزلی کتابونه اوس هم مصر کې شته، اړې لولې مليان دي په مصر کې معتزلی خیال دي. احمد امین یو مشهور ادیب دی لیکونکی زحل اسلام او ظهر الاسلام دی لیکلی 3 جلد معتزلی خیال. زمون امام ابو بکر جساس رازی څومره لوی شخص دې مسله د رؤیت د باری تعالی کې د معتزله په طرف دا د دې عقاید او د خبره خوري زمون د متکلمین امام غزالی، امام ابو بکر باقلانی، علامه خطابی، عبدالقاهر بغدادي دا ټول متوجی شوي د دې رد. ځکه خلق په عقلیات متاثر کی. ما تعبل یو خزه ټلیفون کړ د ډوډۍ تناسب یو مسلې ته پوښتنه کوم، ما زه ډوډۍ خورم بیا را نرستو کا نه پیژنم نه دا پیژنم چې کوم ځای نه ټلیفون خو په ټلیفون چا ورته نمبر خو چې به مې ډوډۍ خورم به ټلیفون کې ډوډۍ خورم ما ثواب می تا توبه کړ تو کې بور سره کوو وی زمو د خور می په یو مسله کې بحث دی. خور می راته وی په قبر کې عذاب نشته. دا جماعت المسلمین والا یا دا کراچۍ کې چې کوم ډله پیدا شوې ده دې کې د معتزله خیالات دي. ولی قبر کې خو جن نشته او حساب کتاب به د قیامت پر دی او د عمل نامې په اړه تقسیمیږي. نو حساب کتاب نه پس او د عمل نامو د تقسیم نه پس په حساب کتاب شروع کیږي. نو قبر کې خلا دغه شته جن پاکستان نو دا کالج جنکو پتہ نه چې خور سوکته او دا سوکته. نو دا په کالجونو کې د معتزله خیالات. نو که د علم کلام نه خبر او نیم ویلې نو دغه مردار جواب به نشي کوله. ځکه ای وطن دلیل عقلی مانه عقل هدایت نشي کوله، خدای نقض په دلیل عقلی کې ما به پکړه پا اوکې. نو اهل متکلمین هغه مجبورو چې زیادت او نقصان چې نه وی لفظا نو ده په مقابله د معتزله او د خوارجو کې نه وي. ځکه زیادت او نقصان په اجزاو کې استعمالېږي او قاعده په اجزاو کې دا چې متساویه الاقدام په نسبت سره مجموعه نو انتفاع د جز سره انتفاع د کل لازم. لکه د انسان جزء اصلي حیوان دی او بل ناطق دی.
ناطق چې تلر کې انسان پاتې کیږي نه، او حیوان چې تلر کې انسان پاتې کیږي نه. لاس پوتا دې ته ځای اصلي نه وای چې کوم حقیقت د انسان څخه جوړیږي، نه خو د بدن اجزا دي. ستاسو منطقیان سوی انسان څه شي؟ تعریف د انسان څه دی؟ حیوان ناطق. نو که یو جز تلر کې جنس نو فصل بیا ختم شو، او که ناطق فصل تلر کې جنس ختم شو، انسان بیا پاتې نشو. نو متکلمین عقیده د سلف ده. امام ابو بکر باقلانی، عبدالقاهر بغدادی، غزالی، رازی، دا ټول ائمه او شارحین د احادیثو، خو دوی دغه تعبیر دا په مجبوره کې د معتزله او خوارجو ویلې. کنه زمون خپل عقیده د سلف ده الحمدلله. موږ د دې قائل او چې الایمان یزيد و ينقص چې څنګه قرآن شریف کې دي، نور پکې اقوانوز. نو محدثین کرامو تعبیر د ظاهر د احادیث سره زیات موافق دی، او د متکلمین کرامو تعبیر د ظاهر د قرآن سره زیات موافق دی. ها کوم دې ته ورسېدو؟ یزيد و ينقص. نو امام بخاری د خپل جملې نه دواړه دعوی ثابت کړي. اوله دعوه دا چې ایمان مرکب دی، ذکر قول و فعل شو. دیم دا چې زائد او ناقص دی، نه خو یزيد و ينقص شو. خدای باندې یو اعتراض دی. اعتراض دا دی چې د محدثینو کرامو مسلک خدا دی چې ایمان عبارت د درو سيزونو نه دی. وتصديق بالجنان، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان. ندد خود بشيان ذکر دی، هو قول وفعل. التصديق پکی چرتا لا، نو دا خود دا دعوه ثابت ہے. دعوه یو ده او دلیل بل. دعوه دا چې ایمان مرکب د درو شیانو نه دی، او دلیل کی وی وهو قول و فعل، هغه عقیده او تصدیق یې څنګه. نو د دې درې جواب دی. اول جواب دا ہے چونکہ عقیدہ و تصدیق کی اتفاق ہو، امر متفق علیہ دی بین المحدثین والمتکلمین، نو دا غیر ذکر ضروری نہ گنا. نو چې کوم ما به النزاع او غیر ذکر کړل قول او فعل چې دا داخل دی په ایمان کې کنا. محدثین کرام داخل وی، متکلمین اعظام داخل نه وي. دې ته مقتضا او فروع او لوازم د ایمان وي. نو عقیدہ چونکہ امر اتفاقی نو غیر ذکر نہ. نو حقیقت کے دا سے دے وہوا تصدیق و قول و فعل. قول اقرار لسانی، فعل عمل بالاعضاء بالارکان. دارم بی جواب. دیم جواب دا ہے چا عقیدہ پا ضمن دا قول کی رازی. ذکر قول دو قسم دے، یو قول لفظی لسانی، اغا اقرار باللسان، او یو قول نفسی التصدیق قلبی شو. نو تصدیقم قول له قول قلبی و نفسی دے، او اقرارم قول له خدا قول لسانی دے، او فعل اعضاء شو. نو قول شامل شو بانو لارا. دریم جواب دا ہے چې دا فعل په لفظ کې داخل له تصدیق، ذکر فعل عام دی که فعل عضوی که فعل قلبی. نو قلبم فعل کې دا برستل د راشي په باب کې. نو فعل د عضو ته عمل بالارکان وی، او فعل د قلب ته تصدیق قلبی وی. نو هو قول و فعل، قول کیا تصدیق راغی
ګر د دې جواب دا خدا امام بخاری رحمه الله د محدثین طرفه دلیل شو او دعوه شو. د دې جواب اول امام غزالی کوي رحمه الله. امام غزالی کتابونه د ځان لواغشت یونم دی الاقتصاد فی الاعتقاد، یونم دی الاربعین فی اصول الدین، دوارا ما سرو. امام غزالی تا علماء حجت الاسلام وی گوی شخص پیر شد. طول فرقه دا علمیت قائل دی، شیعگانم حق پا ریکن. پا بیت المقدس کے دنکاچه دلویا آئے درسگاہو. امام رازی درس په هرات کې کړی دا جامع مسجد هم کولی دا سلویخ کالا او هرات کې خخم دی لوی ناشنا جامع مسجد او تفسیر کبیر دغه زمانہ کې لیکل. تفسیر کبیر سره حیران شي چې خدا کمال یې کړ. یو مسله باندې دی ادله پیش کوي، ادله عقلیه او د علم دمر ما دا سے ادلہ دی پدے دا سے رنگ کیا پدا سے عرض مسائل. امام غزالی بیت المقدس کے درس کو اول صح متکلم فیلسوف امام غزالی بے متکلم شو بے آخرت طرف تا تصوف و تزکیہ نفس تا توجہ کرا. آخر کتابی لکر موقتا المنقذ من الدلال بے آخری آغیم پر خود بخاری شریف بے قتلا نو ما تمل بخاری علی صدره چی وفات کی دا بخاری شریف مطالعہ دا سے کولا بستا سے پر نور پر آخری کوئی بست دا کتاب نو ما تا والبخاری علی صدره مرشو بخاری شریف او آخر کی وی پدیر بحثونو میں زلستڑی شو وی ها انا عموت علی ایمان عجائز نیساپور دا زرو بڑے گانو خوز دا نیساپور پا عقیدہ سادہ باندے زمکی دل غوارو اٹولا دلہ میں سوی دا بلازم شو دا لازم شو دا بلازم شو استجور نشو اٹولا دلہ میں پری خودل دا بودایگانو دا نیساپور پا آغا سادا عقیدہ باندے مرم دا دنیا پا بحثونو کی دمست امام رازی لے یو دل شیطان نار اپا مسئلہ توحید الہی ور سر بحث شو اوی ما سر سکباس کلش امام رازی چی دبا یو دلیل وی اغبا علمات چی دبا دلیل وی اغبا مات یو کم سلو دلیل پورو رسید وار خطی تیرالا چی دی سڑی خوز خراب کر زرے پا قل ہو بی قل ہو اللہ احد اللہ صمد شیطان لارو تختے پا قل ہوئی تیزان اقلاز گا دا مولا سڑی شیطان مولائی کنا ازو دوسری درجہ بالا میں باشا در دلائل نو امام غزالی وی دا سلف کلام دا پورا ندے نقل کرے امام بخاری سلف خدا نقل لے وہ قول و فعل یزید بالطاعت وینقص بالمعصیت یزید بالطاعت وینقص بالمعصیت پا طاعت زیادی پا معصی کمی کی
او قاعده دا چې زیادت او نقصان دشي دا په اجزاو نه راځي په اوصاف راځي. لکه زاد زید بامامتی و جبته می درته وي. سلف صالحینو بیان دا غسیز بکو چې مسلمان نه غستی کیږي. نو کته شی ورته دا ویلې چې ایمان نوم د تصدیق ته خلق او بصیر په تصدیق کفایت کړي. به مونږ دسته پکې ساجت لکه دا اوس خلک وزل سپین ساته نو سپین زو بس دې نو دې اعمال ته ډېر اهمیت ورکړي چې نه غوړې عمل پرې نه په تصدیق نه خلاصيږي. نو د سلف صالحینو اس بحثونه نو د معتزله او خوارج او نه په زمانه کې اني بیان د حقایق او کې چې مرکب جو بیان د مطلوبات شرعیه او د ناغي مسلمانانو تخریج ګور ایمان صرف د عقیدې نه نه عقیده او اعمال ټول دي چې اهمیت د اعمال په کې سره کې راشي. کله ورته ویلې چې ایمان نوم د عقیدې نه د عمل پرې خو دا لکه بعض خلک سنت وی سنت کینو سنت هغه د سنت مطلب دا علي چې کله پرې ده نو خیر. سنت مطلب دا نه چې پرې ده. سنت مطلب دا دی چې اتفاقا نه چرته تا کرای ان شاء الله ته معاف. دا سنت سنت مطلب دا نه چې مې کو ډیر غیر مخلدین دي مغلدین دي فرضو کې به سنت نه کوي سنت دي نو ها سنت اختیار ټول خو سنت ته خو نه پرې ده او چې کوم سنت ته خیر دې کې پرې ده اختیار ټول ځکه نه پرې دي چې په دې کې خپل تشخص قائميږي او سنت خیر دې کوم دا زبینم په خپل سترګ انکه سنت مؤکد چې حضور په دوام کړی نو دې چې مې ته دا سنت نو یې زه سنت نو سنت مطلب دا نه چې مې کاوه سنت مطلب دا چې کې خو به کې خو کفارس قدر نه چرته پاتې شو تهاون استخفافا نه پاتې شنو خیر. موږ استاد په عربو کې مولانا بدر عالم سے دا فیض الباری چې لیکل ته چې طالبانو ته دا کار سنت نو مطلب یې دا چې پرې ده دا خو د سنت تعریف دی. نو سلف صالحین چې اهمیت عمل ته ورکړي دا مسلمانان ته ترغیبا وایي ګوري چې ایمان صرف تصدیق نه غواړي چې بس پینځل کافی دی عمل ضروری دی. ډېر خلک منځونه نه کوي اوس نو کاری ته چې ایمان نوم د عقیدې نو وایي عقیده خو زموږ حق زه خدای منم اهمیت د اعمالو کمیږي. نو سلف ذکر په اهمیت ورکړي چې قول او عمل هغه بیان د مطلوبات شرعیه کو چې تا نه طلب صرف د تصدیق نه لري د طلب سره د اعمال او اقرارات نه تصدیق نه خلاصيږي. هغه دا مسله د آخرت سره تعلق لري او چې د خلود نه خلاص شي خدا دومره مونږ چې په دوزخ کې پروت دی یو منټ په سکور برداشت کلاشه پنجاب ته دی راته سنتا مو هټو کافر نه وي چاته دا سیاله اطلاق خنه مستن او دشتن او جشت بس پینځره دا پاتو غاله پاکستان کې پاتو د لیډران چې دي دا ټول منځونه نه کوي. چې سړی مونږ نه کوي پاتې شو. دیم جواب د امام ابو بکر باقلانی دی او هو ضمیر ایمان تراجع دی او اسلام تا وقول وفعل معنا يشهد له القول والفعل. ایمان نه پاره غوي قول او فعل کوي چې ته زه مؤمن او نماز کې نه او داس کې نه زکات کې استاد ایمان څنګه واره نه ګیره پریخي خو شکل له انګريز
وهو قول وفعل الإيمان يشهد له القول والفعل دا يوا يا إيمان يظهره القول والفعل دا أدبار يا الإيمان ينسحب على القول والفعل دا جاری کیږي په قول او فعل. تصدیق خدای عقیدی نوم دي چې ستا په بدن کې داغه اثر وي. کتش داوی زما یقین په خدای او په آخرت نو ستا ټول حرام کې سود خوري مونږ کې هغه څه پته لګي چې ستا څه عقیده ده. عقیده خدا پوخ یقین نوم دی. ستا څه خیال دی چې په سوره کې دا یقین چې دې سوره کې مارته نو دې به دې سوري لګوتې وروړي. دا ستاسو دا یقین دی چې دا د بجلی تار سړی نسی بجلی له بګوتې وروړي. دا ستاسو یقین دی چې اور ګرم دی نو اور ته به څوک لاستن نه کړي. ایمان د دغه شان یقین نوم دی لکه د اور د ګرمېدو یقین چې ستاسو دی. او ایمان د دغه شان یقین نوم دی لکه چې دا انور دی او ورځ ده. که تاسو ته د ټول جهان خلک ووایي چې دا ورځ نه ده سپوږمۍ ده او شپه ده او دا رڼا د سپوږمۍ ده نو ستاسو په یقین کې فرق نه راځي. ایمان د دغه شان مستحکم یقین او عقیدې نوم دی. نو سړی روز و شب بد عملو کې مبتلا نو څه پته لګي چې د څه عقیده ده. ستا که عقیده وه مار باندې د عقیده ده ګوتې نه وروړې، په بجلی د یقین د ګوتې نه وروړې، په اور د یقین د لاس نه وروړې. که دا د یقین و چې خدای دی او خدای حاضر ناظر دی خدای ما ویني او په دې عمل به دوزخ راکړي او دوزخ داسې ګرم دی نو بیا به ته وروړې ګوتې. وقول وفعل يشهد له القول والفعل يظهره القول والفعل ينسحب على القول والفعل. ده معنى وقال الله وشكر بس هو مسألة کے فرق ہے. ده مرتبہ په مسألة ده نزول لبعض تعالی کی ہوا قرضدار ته مستلفی معنی قرضدار ځان د قرضدار ویل دا دروغ نه دا داغې نه تاسو کوم بیر دویشتو جلدونو کې معتزله او خوارج ته کافر نه وایي زموږ علما على قبله کې داخله یقولو دپاره یوم یاش پیدل مزل کړی. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. حدیث د کولو د پاره عبد الله بن أنيس ته یو میاش پیدل مزل کړل. که نمبر پکې راچا راوخت او زدم شي بے بدانو ایسی معنی ذکرتے لے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین وعلى اصحابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرون من کتاب الایمان شروع کرے د ایمان په دې موضوع کې امام بخاری دو مسلې ثابتول غواړي. دو دعوی اول دا چې ایمان قول او فعل دی یعنی مرکب دی د قول او د عقیده او د عمل نه. دویم دا چې قابل د زیادت او نقصان دی یزید و ینقص. دا مشترک دو دعوی دی ګوره او د ټول باب دغه مقاصد خلاصه ده. دلته شورم د دین وکړه وهو قول وفعل يزيد وينقص. سر د کتاب کې در خپل مقاصد واضح کړل. نو که تاسو ته کوئی چې کتاب الایمان کې دې څه ثابتول غواړي تاسو به دوه خبره ثابتول غواړي. یو دا چې ایمان مرکب دی د قول او فعل او عقیده نه. تصدیق بالجنان و اقرار باللسان و عمل بالارکان. دویم دا چې هو یزيد وينقص زائد او ناقص راځي. دو په دې ډومبي باب کې مارته وي دی الله دلایل ته اشاره کوي. اته نصوص ته قران دی او 15 آثار دي. د استدلال بینه په دوه خبرو ده.
اول دا چې په دې نصوص مبارکو کې لفظ د زیادت صراحتا راغلی او دعوه کې خود د یزید و انقصو ده. نو زیادت صراحتا ثابتېږي او نقصان ضمنن و ضدن په تقاضا د ضدیت سره، ځکه کل شیء یقبل زیادته فهو یقبل النقصان. چا زائد تلر کې په خپل ناقص پاتې شي. دویم دا چې د دعوه په دې ثابتېږي بنا ده چې ایمان، اسلام، دین، ہدایت، تقوا، یقین دا ټول الفاظ مترادفه دي او تعبیرات دي د حقیقت واحده. کله لفظ د هدا راشي یزیدهم هدا، کله لفظ د یقین راشي الایمان والیقین کله، کله بد التقوا راشي لا یبلغ العبد حقیقت التقوا، کله ما وصى به نوح وإياك ونوحا الدين الواحد، طلب لكل منكم شرعة ومنهاجا. شریعت، دین، تقوا، اسلام، اطمینان، یقین دا ټول د پنځ تعبیرات دي د حقیقت واحده. نو بنا د استدلال په دې ده نو چې طریقه له استدلال ته معلومه شنو علی به پیګ خاص دلایل ته وکړي. یو آیات کې تفصیل کې نو لوی خبره دی به سبق نه کیږي او د چې څنګه دی مختصر ورته اشاره کې زم درته خدای پاک وایي لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم ولله جنود السماوات والارض وکان الله علیما حکیما. دا سورۃ فتح کې ده سلورم نمبر آیات. لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم چې مسلمانانو ایمان د ایمان سره زیات شي. دا ایمانات تمیز دی د فاعل د یزدادونه او تمیز په ځای د فاعل ولاړی. نو دا څه معنی شو؟ لیزداد ایمانهم مع ایمانهم. لومبي ایمان د تحیل الجهاد او دویم ایمان به مشاهده د جهاد وا. نو مخکې ورته رسول الله مبارک ویلو چې ستاسو په واسطه د کفار سره راځي، نو چې ویلي دل ایمان زیات شي. لیزداد ایمانهم مع ایمانهم، لکه ایمان تمیز د فاعل نه ده. نو تمیز د فاعل په ځای د فاعل ودرېږي، لکه طاب زید نفسا، یعنی طاب نفس زید. لیزدادوا ایمانا چې زیات شي ایمان دوی. نو آیات دلالت کوي صراحتا په دې چې ایمان کې زیادت راځي او چې کوم شي کې زیادت راځي هغه کې نقصان هم راځي. نو دعوه د ثابته شو او زیادت او نقصان فرع د ترکیب د شی ده. بسیط کې زیادت او نقصان نه راځي. نو ضمناً ته دعوه د ترکیب هم ثابته شو چې ایمان مرکب دی د قول او فعل او د عمل نه او قابل د زیادت او د نقصان دی. آیات صریح په دې دلالت کوي. متکلمین په اللهم جواب کوي چې نکره چې معاد شي معرفه مضاعف عین اول وي. مضاعف رمبی ذل نکره ده لیزداد ایمانا او دا دویم معرفه ده. نو ایمان خو ماغیو ده په ایمان کې انشراح رااله، ایمان کې معاینه رااله، ایمان کې تمانینت راغی، ایمان کې زیادت فی الوصف راغی نه په اجزاو کې. وما اجزا دی د ایمان ایسن نوی شی راغی چې په ایمان راغی، نوی دو چې هغه اخبار معاینه باندې ولید پسترګو. نو اطمینان زیاد شو، انشراح قلبی زیاد شو. نو متکلمین دا زیادت اوصاف ته راځي وي. نو زیادت په اوصاف کې راغی، اطمینان انشراح په قول د مصطفی باندې زیاد شو. دا دیم آیات وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. دا سورة کهف کی آیات دی اللہ سم آیات. نو وزدناهم هدى اغا اصحاب کهف مبارک خدای وی داغی ہدایت ماضیات کر. نو گوه زیادت ہدایت تا منصوب شو. نو زدناهم هدى دا تمیز دا فاعل نده، یعنی زاد هداهم خدای داغی ہدایت زیاد کر. وزدنا هداهم نو چې ہدایت کی زعفران او ہدایت و ایمان نده پنه یو شیدن ایمان کی زیادت را. متکلمین وی دارم بے ہدایت دا کسبیو قصدیو ارادتیو او دا دویم ہدایت چې خدای ورته زیاد کر دا غده
هغه وهبي دی توفیق الهی دی یعنی سړی کسب د هدایتو کې نو خدای ولا توفیق ورکي نور هدایت یو شی دی او مخکې قصدیو دویم وهبي شو په اراده د یو عملو که کوشش وکړه خدای به توفیق ستا شامل حال کې نو وزدناهم هدا خدای د دوی هدایت زیات کې دوی په طلب د هدایت کې نو خدای توفیق ورک نو متکلمین وی دا عین اول له خدا اول قصدیو به وهبي شو دیم دا چې دا زیادت خو په هدایت کې لري او زموږ جګړه پس کې ده ایمان کې د متکلمین د الفاظ مترادفه نه غني والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم دا سورۃ محمد کی آیات ته ولسم آیات والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها فأنى لهم اذا جاءتهم ذکراهم سورۃ محمد کې وی چې څوک اهتدوا چې څوک مسلمانانو زادهم هدى خدای دا غي هدایت زیات ناول اراده او قصد او کسب به والله خدای اطمینان او وهبي هدایت ور سره زیات توفیق شامل حال لا وي خدای وی والذین آمنوا ایمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا دا سورة مدثر کې ده دیر شم آیات نو خدای وای ويزداد الذين آمنوا إيمانا خدای د نور له ملائکو ذکر کو چې دا علیها 19 وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليزداد الذين إيمانا خدای دا نور لزیات کې چې مؤمنان په یقینو کې او اهل کتابو چې دای په کتابونو کې خدای یقین دي او دی نور لس بسي موږ نور لس مقابله کول شو نو خدای وای د مؤمنانو په ایمان زیات شو ذکر د خدای خبري غیبی موافق ده په خوانو کتابونو سره نو دې کې ایمان ته اضافه شو د زیادت لیزدادو ایمانا لیزداد ایمانهم ځکه ایمان تمیز دی دلته فضیل فاعل والار ده لیزداد ایمانهم چې خدای د دې ایمان زیات شي ایمان کې زیادت را او کوم شي کې زیادت راځي هغه کې نقصان هم راځي دا سورۃ مدثر کو دا بل ایهم زادت هذا ایمان پیدا ما انزل سورۃنا سورۃ توبه کې او اخی آیتونه یو سلو وشتم آیات ایکم زادت هذا ایمان فهم الذين امنوا فزادتهم ایمانا وعلى ربهم توکل واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم نو چې کوم آیات نازل شي نو کافران تاسو کې چې چا ایمان زیات شي مسلمانان وای خو زموږ ایمان زیات شي نو دلته زیادت په اعتبار د مؤمن به سره دی ځکه نوې آیات نازل شوه دا ما انزل سورۃ یو ده کې نظر بعد ملا بعد هل يراكم من احد ثم انصرفوا ایکم ذات فی ایمانا دی آیات چاله را ایمان زیات کنه خدای وی د مؤمنانو ایمان زیات هغه ته اطمینان قلبی نورم حاصل شو انشراح قلبی متکلمین دا زیادت اوصاف تراجه دا په عربی کې وی کنه لیس الخبر کلمعاینه شنیدا کې بود مانند دی له یو سیس دی اول د اخبار په طریقه معلوم کړي ابه پستر ګوري یقین کړي دا اعتراضات را باندې وارد نشي الکه کای بخپل کار د خدای او معتزله او خوارج مردار کې څو خدای او رسول ایمان کې زیاتی راځي نو وی راځي تعویلونه څه نه کوي نو دوی د زیادت راځي کې وصف وقولوا فخشوا فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل اذ قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل دا سورۃ آل عمران کې په سلورم پاره کې یو سندري او یا آیات ورته ویل شو فزادهم ایمان ودار خلق دل کافران نه جمع شي دی وی را جمع نشي کړ او ماذا فخشوهم ویو یریږي دا وینا فزادهم ایمانا دی وینا دا ایمان نور مضبوط کو دا خبره او چې مونږ رسول الله ویلو وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله
وقوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. دا سورۃ احزاب کې ده 20 مبارک. ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه. سورۃ احزاب کې 20 آیات ده. نو چې احزاب ولیدل د دې ایمان نورم زیات شو. دا د ابتلا وخت دلته بکله کوسیګو. نو د دشمن په لیدو ایمان نورم قوي شو. تسلیم معنی گردن نهاد شدن. ایمان زیاد شو، گردن نهادی زیاد شو. دا خو آیتونه شو. دی ټول آیتونه کې اضافت د زیادت راغی ایمان ته. نو معلومیږي چې الایمان یزيد و ينقص ده. خدا آثار شروع شو. والحب فی الله والبغض فی الله من الایمان. دې سره قوله علیه السلام نه ذکر کې ذکر سند کې کلام ده. نصیحت کی شبارہ نو بغیر د قول علیہ السلام نے ہوئے. والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان. حب فی اللہ چا سره محبت کول د خدای د پاره، او بغض فی اللہ د چا سره بغض کول دا د ایمان حصہ. دیکھیں استدلال پدریو طریقو دے خیال کرے. یو خدا چې حب فی اللہ و بغض فی اللہ دا عمل قلبی دی. نو عمل قلبی جز دا ایمان دالل. دویم دا چې حب و بغض کی درجات دی. دا چا بغض زیاد دی، دا چا کمی. نو ایمان کی درجات رالل. دریم دا چې من الایمان ویلی شوی دی. نو حب فی اللہ و بغض فی اللہ دا من بیانی دی یا من تبعیزی دی. نو حب فی اللہ او بغض فی اللہ عین ایمان دی. نو من الایمان من بیانی شو یا من تبعیزی کا. حب فی اللہ و بغض فی اللہ اجزا دا ایمان دی. نو ایمان زو اجزا شو، او هر شی چې زو اجزای اغا مرکبی، او هر مرکب قابل دا زیادت او دا نقصان دی. نو دری وجه دا استدلال شفا. اول دا چې حب و بغض دا اجزا دا ایمانو گرده دا. دیم دا چې حب و بغض کې تفاوت وي، دا چا حب زیات وي دا چا کمی، نو ایمان کې تفاوت ثابت شو. دریم دا چې حب فی اللہ و بغض فی اللہ تا ایمان ویلے شوی دی، او دا دا جمله و اعمالو ندی. نو ایمان زو اجزا شو. خو من البیان دا دی استدلال پا دی بنا دی چې من بیانی شي یا من تبعیزی شي. من البیان مانا من الایمان مانا عین ایمان دی، او من الایمان مانا اجزا دا ایمان دی. متکلمین داویلی شي چې اعمال قلبی من داخل وی په ایمان کې، اخو جز داخلی دی. او دا من پا من الایمان کې دا من سببی دی یا من ابتدائی دی. من سببی مانا دا چې بغض فی اللہ و حب اللہ پا سبب دا ایمان پا سڑی کی پیدا کی. نو ایمان سبب شو، دا مسبب شو. نو دا فروع دا ایمان شو، مسببات دا ایمان شو. نو دا خمونگ منو چی چاکی ایمان حب و بغض بلری. یا من ابتدائی گردی. ابتدائی مانا ناشئ اکیگی دا ایمان نا، چی چاکی ایمان وین حب و بغض با پکی پیدا کیگی. مطلب دا کی سفر خرانہ ہے. خود بھی من سببی گردی یا من ابتدائی. او محدثین کرام من بیانی گردی یا من تبعیزی گردی. مطلب یہ ہو دی ورطا فروع دا ایمان وی، ناشی دا ایمان نا، مسببات دا ایمان وی، لوازم اجزا دا ایمان وی. مطلب یہ ہو دریش لے شپیتا خیوشی دے. سوک ورطا شپیتا وی، سوک دریش لے وی. نو دریش لے مرکب معلومی کہ شپیتا سے معلومی بسیط معلومی. نو مطلب یہ خواہ دے شپیتا دریش لے و دریش لے شپیتا دے. ممکن کی چار سڑک یا بڑا سڑک